د غزوه بدر چې د اسلام وړومبنۍ معرکه وه غټه چې په هغې کې جنګ شوی دی. د هغې باره کې څه قدرې بیان شو مخکې جمعه کې چې کله د ابو سفیان قافله هغه بد شوله او د مکې هغه لشکر چې را روان شوی د ابو جهل په قیادت کې چې په هغې کې سلخو تقریبا اسونه او ډیر په کثرت سره اوښانو 600 زره وي او د خوراک څښاک سامان او ګډېدونکي زنانې هم ځان سره را روانې کړې وي چې کله مسلمانان ختم کو نو موږ به هلته جشن مناوو. نو کله چې دغه لشکر د هلته نه را روان شو او هغې ته اطلاع میلاو شوه چې زمونږ ابو سفیان والا قافله هغه د مسلمانانو د لاسه بچ شو، صحیح سلامت د هغې د خطرې نه ووتله. ابو جهل دا چې کله دا اطلاع میلاو شوه نو ډېرو ملګرو پکې اکثر کسان وي چې یاره بس مونږ خو د دې دپاره راوتي وو چې دا خپل لشکر حفاظت وکړو، نو لہذا هغه بچ شو، اوس مونږ له واپس تلل پکار دي. په ابو جهل ډېر په غرور او تکبر سره وی چې نه داسې نشي کېدی او مونږ به ځو او هلته به دې سره جنګ کوو، بیا به په هغه میدان کې اوښان ذبح کوو، جشن به مناوو چې زمونږ د دې خبرې پته غیر چاپېره عربو ته ولګي چې دا د آینده خلکو دپاره یو تنبیه او یو دمکی وي. دې خوا د مسلمانانو لشکر چې و هغې ته خو لا پته نشته چې دی را روان شوي دي جنګي لشکر. دی چې کله دی خو د قافلې په خیال باندې را روانو نو یو ځای دی زعفران هلته چې کله را ورسېدل نو نبي علیه الصلاة والسلام د مخکې نه خپل کسان لیږلي وو د حالاتو معلومولو دپاره. په دغه ځای کې هغه د نبي علیه السلام جاسوس و، د دواړو خبرو خبر ورکه نبي علیه السلام ته چې د ابو سفیان قافله خو بچ شوله لاړله او د هغې په ځای باندې د مکې د طرف نه خو یو لوی لشکر را روان دی د جنګ دپاره. اوس چونکې صحابه کرام خو د جنګ دپاره نه وتلي نو نبي علیه الصلاة والسلام دغه ځای کې د صحابه کرامو نه مشوره واغسته چې اوس څه وکړو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته حالات وړاندې کړل چې اوس خو زموږ مخامختیا د یو ډېر لوی تعداد او جنګي لشکر سره څه کوو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسېد او ډېر جان نثارانه تقریر یې وکړه چې یا رسول الله بس تاسو څنګه وایي مونږ هغه شان تیار. نبی علیه السلام خوشحاله شو، د الله حمد بیان که خو بیا یې وفرمایل چې ما ته مشوره راکړي زه څه وکړم. عمر رضی الله تعالی عنه پاسېد او هغه هم هغه شان جان نثارانه تقریر وکړه چې یا رسول الله بس مونږ چې تاسو څنګه وایي هغه شان به کوو. خو نبی علیه السلام بیا هم تپوس کو اشیرو علیه ما ته مشوره راکړې زه څه وکړم. د مهاجرینو نه یو بل کس مقداد ابن الاسود رضی الله عنه پاسید او وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د موسی علیه السلام د ملګرو غوندې نه یو چې موسی علیه السلام ته الله د قتال د جهاد حکم ورکړ نو خپلو ملګرو ورته وی چې اذهب انت وربک فقاتله انا هاهنا قاعدون، ته ځه او ستا رب دې ځي مونږ خو به دلته ناست یو. مونږ د هغه د ملګرو غوندې نه یو، مونږ به درته دا وایو چې اذهب انت وربک فقاتله وانا معکما قاتلون، تم د جنگ کوي ستا رب د جنگ کوي او مونږ به تا سره یو، مونږ به تا سره. په دې باندې د نبي علیه الصلاة والسلام مخ مبارک د خوشحالۍ نه وځلېد.
خو چونکې دا درې واړه صحابه چې چا دا بیان کړی دی نو دا د مهاجرینو نو او نبی علیه صلات وسلام د انصارو نه مشوره اخیستل غوښتل نو انصار پوه شو چې دا خو مونږ یادی نو د انصارو سردار سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پاسید او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ښکاري چې ستاسو روی سخن مونږ طرف ته دی مونږ نه مشوره اخیستل غواړي نبی علیه السلام وفرمایل چې او د انصارو نه مشوره په دې وجه اخیسته چې د انصارو معاهده خو نبی علیه الصلاة والسلام اکثریت دلته په لشکر کې انصار د جنگ اکثر دارومدار په هغې باندې و بل د انصارو خو دا معاهده نبی علیه السلام سره کړې وه چې په دې مکه مدینه منوره کې چې څوک په تا حمله کوي موږ به ستا دفاع کوو نو دا خو د مدینې نه بار وتلي وو نو د مدینې نه موږ بار وتلي نو آیا دوی به په دې کې موږ سره یو که نه نو سعد ابن معاذ رضی الله چې پاسېد وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو جوړ داسې وایي چې مونږ نه تپوس کوئ نبی علیه السلام وی چې نبی علیه السلام ته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ په تاسو ایمان دی تاسو چې سر وړي دي دا حق او سچ دی او تاسو چې مونږ ته د کمې خبرې حکم کوئ تاسو چې مونږ نه کم مال واخلئ هغه مونږ ته زیات محبوب دی د هغې نه چې تاسو مونږ سره پرېږدئ او تاسو که مونږ ته برک الغماد یو ځای دی هلته تاسو مونږ بوتلل غواړئ مونږ به د دې نه مخ وانړو که تاسو مونږ ته وایئ چې دا خپل اسونه په دې سمندر کې ور واچوئ نو مونږ به د دې نه مخ وانړو بس نبی علیه الصلاة والسلام ډېر خوشحاله شو او نبی علیه الصلاة والسلام مقصد چې و پوره شو نبی علیه السلام ملګرو ته وی ځئ مخکې ځئ دا خو لا د بدر میدان ته رسېدلی دی دا خو په لار کې و خبره د بدر میدان خواته هلته لا داخل نه دي هلته نږدې نبی علیه الصلاة والسلام نزول وفرمای او په خپله ځان سره ابوبکر صدیق رضی الله ځان سره که او مخکې لاړ د حالاتو معلومولو دپاره په خپله څومره بهادر نبی علیه دلته لشکر دلته پرېښود ابوبکر صدیق رضی الله ځان سره کو مخکې څه فاصله باندې مخکې سفر وکړه غیر چاپیره حالات و اندازه والی چې دا قریشي لشکر یو بوډا بابا ورته ملاو شو نو د هغې نه نبی علیه السلام په دې طریقه تپوس کوي چې خپل ځان هم ورته ښکاره نه کړي چې مونږ څوک نو ورته وایي تپوس ته داسې کوي چې یاره د هغه مکې یو لشکر را روان شوی او دې طرف نه د مسلمانانو لشکر را روان شوی د هغې درته څه معلومات شته که نه د خپل ځان باره کې هم تپوس وکړو چې دا حالت په ده باندې پټ شي بابا ورته وایي چې څو پورې تاسو ما ته نه ویلې چې ستاسو تعلق د کمې ډلې سره دی د کم قوم سره دی نو زه درته حال نه ویم پته راته شتې نبی علیه السلام ورته وایي چې ته مونږ ته حال ووایې نو مونږ هم درته ووایو ته مونږ ته حال ووایې نو مونږ هم درته ووایو هغه وایي ښه داسې ده نو ورته وایي ما ته چا خبر را کړی چې نبی علیه الصلاة والسلام سره د ملګرو په پلانکې ورځ د مدینې نه راوتې دی نو که ماته چې دا چا خبر را کړی دی که دی د ده دا خبر صحیح نو دی وخت کې به نبی علیه السلام د خپلو ملګرو سره په پلانکي ځای کې او مقه ځای یاد کړه چې چېرته نبی علیه السلام خپل ملګري پرېښول او وایي دا خبر هم راته میلاو شوی دی چې د مکې لشکر په پلانکي ځای پلانکي روز باندې را روان شوی دی نو ماته چې چا خبر را کړی دی که هغه رښتینی په دې خپل خبر کې نو د مکې والا لشکر چې دی نو به اوس په پلانکي ځای کې او بیا وروستو پته ولګېده چې په حقه ځای کې و چې کوم ځای کې بابا ویل وایي ښه اوس تاسو راته ووایئ چې تاسو د کوم قوم سره تعلق کتاب لیکلي نبی علیه السلام د هغې ترجمه دا ده چې مونږ د اوبو نه یو مونږ د اوبو ځای په ځای په اوبو به خلکو پړاو کوو که نه چشمې به نبی علیه السلام چې کوم ځای کې پړاو کړی ولته وی اوبه مونږ د اوبو نه یو او بیا ترې روان شو هغه ځان سره ګورېده چې مونږ د اوبو نه یو مونږ د اوبو نه یو د دې څه معنی د عراق د اوبو نه دي که د کوم ځای بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام تشریف راوړو په دغه شپه د ماښام په وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام یو بله جاسوسي دسته ولیږله او دا دسته په دې کې علي رضی الله عنه زبیر بن العوام رضی الله عنه او ورسره سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه
دی چې لاړل نو د بدر چې کوم هغه چشمه وه هلته یو دوه غلامان دی ونیول دا راغلي و د قریشو لشکر خو وروسته د وادي په کناره باندې د هغې پړاو نو دی راغلي و د قریشو دپاره اوبه ډکولې بس دی هغه دواړه ونیول او چې ونیول نو ورته وی چې شابه ستاسو د تعلق د چا سره دی نو هغه ورته وی چې مونږ د قریش لشکر دی او د وادي په هغه سر کې دی مونږ د هغې دپاره اوبه ډکو خو د دې صحابو دا خیال و د دې اوس هم په زړه کې دا وه چې یاره زمونږ مخامختیا د ابو سفیان دغه قافلې سره وشي نو دوی ورته وی نه ته دروغ وایې ته جوړ د ابو سفیان نه قافلې د هغې دپاره دې اوبه وړئ هغې ورته نه زه ګورې هغه د قریشو هغه جنګي لشکر مکې والا چې کوم مکي لشکر دی نو د هغې دپاره وړو دوی وهل ټکول دا غلامان چې راوستل دا خبره تیستل او نبي علیه السلام مونځ باندې ولاړو نبی علیه السلام خو دوی دا خبرې اورېدې دوی وهل دا خبره د هغې نه منله دا غلامانو دي چې دوی د مکې د لشکر دپاره اوبه ډکوي نو چې ډېر ووهل نو هغې ورته وی او مونږ د ابو سفیان د لشکر ځان یې ته خلاصو نبي علیه السلام چې سلام وګرځو ورته وی عجیبه خلک یې چې صحیح خبره یې درته کوله نو وهلم چې دروغ یې درته ووي نو پریم ښودل نبی علیه السلام وی دی صحیح خبره کوي دی د هغه جنګي لشکر د ابو سفیان دپاره دی د مکې لشکر چې کوم دی هغې دپاره اوبه ډکول نبی علیه الصلاة والسلام بیا هغه غلامانو ته وی چې ښه وایي چې څومره تعداد دی د هغې نو هغې ورته وی چې یاره مونږ ته خو پته نشته نو بیا ته نبی علیه السلام تپوس وکړي صحیح تعداد خو مونږ ته معلومات نه کیږي نبی علیه السلام وی اسې د خوراک دپاره څه انتظام کوي و یو ورځ 9 خانه لالی یو ورځ 10 خانه لالی نبی علیه السلام وفرمایل چې د 900 نه د 0 پورې د هغې تعداد دی 900 نه د 0 پورې او بیا یې ورته وفرمایل چې کوم ځای کې وي چې د وادي په آخري سر کې نبی علیه الصلاة والسلام هغه خپل لشکر روان که او د بدر چې کم قریب ترین چشمه وه نو په هغې باندې پړاو وک هلته دی دیرو د ماسخوتن په وخت کې دغلته راورسېدل نو خباب ابن منذر رضی الله عنه راغی او وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو چې دا کم ځای کې پړاو کړی دی نو دا تاسو ته په وحي سره معلومه ده او الله درته ویلی دي چې همدې ځای کې تاسو پړاو وکړئ او کنا دا ستاسو خپل اجتهاد دی او یو جنګي تدبیر دی ده نبی علیه السلام وی چې نه په وحي سره خو ماته نه دي ویلی شوي دا د یو جنګي تدبیر په طور دی نو خباب ابن المنذر رضی الله عنه وی چې یا رسول الله بیا زما تجربه دا ده چې دا ځای پرېږدو او مخکې مونږ لاړ شو او د بدر په هغه چشمه باندې مونږ قبضه وکړو د هغې ته ګیر چاپېره حوض جوړ کړو او نورې ګیر چاپېره چې کومې چشمې دي نو مونږ هغه چینې دي نو هغه بندې کړو نو مونږ چې دې سره جنګ کوو نو مونږ ته به اوبه میلاویږي او دې ته به اوبه نه میلاویږي نبی علیه الصلاة والسلام د هغه خبره قبوله کړه وی ټیک ته مخکې لاړل او دغه ځای ته راورسېدل او هغه چشمه باندې دې قبضه وکړه د هغې نه مخکې رال هغې ته حوض وغیره جوړ کړ او باقي د بدر د میدان خوشه چې کومې چشمې وې نو هغې بندې کړې نبی علیه الصلاة والسلام تشریف وروړو جنګ لشکر له ترتیب ورکو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله میدان کې لشکر له ترتیب ورکو نو دغه وخت کې یو ځای وښودلو چې دا هغه ځای دی چې دلته و پلان کې کافر سبا مردار پروت دی دلته و پلان کې کافر دا دغه مقتلګاه ده دا دغه مقتلګاه ده دا ټول ځایونه چې ورته وښولو نبی علیه السلام په دغه شپه باندې د یو اونې د لاندې شپه تېره کړه خو دې وخت کې نبی علیه السلام او صحابه ډېر پرسکون دي ځکه الله جل شانه ورته بشارتونه ورکړي دا خو نبی علیه السلام ته پوهې معلومه وه چې سبا به دې شکست مومي او حالت پیدا وي نو دغه وخت وی ډېر په سکون سره شپه تېره کړه
او د هغې ذکر الله قرآن کې په دې آیت کې کړی دی اذ یغشیکم النعاس امنة کله چې دی باندې پرکالی راغله او دا پرکالی چې و دا خوب چې و نو ډېر د امن د اطمینان او د سکونو او الله پې اوبه نازلې کړي وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم الله په تاسو اوبه نازلې کړئ د پاره د دې چې تاسو پاک کی ویذهب عنکم رجس الشیطان ا د شیطان هغه پلیتی تاسو نه لري کی بعضې صحابو په زړه کې وسوسه راغلی وه یو وخت کې اوبه نه وې او هغې طرف ته اوبه وې مونږ مسلمانان یو مونږ په حق یو دی په ناحقه یې د دې دا حال دی باران سره هغه وسوسه الله جل شانو ختمه کړه وليربط على قلوبکم او د پاره د دې چې الله جل شانو ستاسو زړونه هغه مضبوط کړي بیا بل طرف ته د مکې هغه که چې کوم لشکرو نو هغه میدان ته چې کله راورسېد او د وادي په آخري کناره باندې هغې پړاو وکړ نو وهب ابن منبه د هغې یو کس د هغه طرف نه راغی او د مسلمانانو د لشکر نه ګیر چاپیره چکر و اندازه هغه شته چې تعداد یې څومره دی نو چې واپس لاړ نو خپلو ملګرو ته وایي چې اندازه داسې ده چې 300 کسان دي 300 کسان 300 څه لږ بګ دي ګوره په نظر سره به اندازه معلومونه که نه خو وایي ما ته داسې ښکاري چې دا خو دومره کم کسان څنګه جنګ له راغلي نو هسې په کمین ګاهونو کې چېرته خپل ملګري پټ کړي ني او یا وروستو د دې د کومک دپاره نور ملګري نه نو زه لږ چکر وم نو هغه په اس باندې په میدان کې ډېر لرې لرې پورې لاړ ډېر لرې لرې پورې لاړ او چې واپس راغی نو هغه خپلو ملګرو ته وایي چې یاره نور خو څوک نشته نه پوه شئ چېرته څوک پټ کړی دی نه څه کومک دپاره وروستو خلک شته دي خو دا کم کسان چې ما ولیدل نو د هغې هغه اندازه داسې ده چې هغې ګویا په دغې اوښانو باندې چې په کم هغې سواره راغلي ګویا ستاسو مرګونه یې ځان سره سواره کړي دي او راوستي او د هغې اندازه دا ده چې داسې به نه مري چې ستاسو نه لوی لوی سرداران قتل کړي دي نو لحاظه ښه خبره دا ده چې بس واپس شو جنګ ورسره نه کړو دومره هوښیار خلک و کافران هم اندازه یې واخیستې دی لاړ حکیم ابن حزام ته دا حکیم ابن حزام دا په هغه کسانو کې ودي چې کله ما مخکې ووی چې هغه چشمه دې قبضه کړو حوض یې جوړ کړو نو په دې کې یو 3 کسان هغه راغلي وو نیغ دغې حوض ته نو هغه ووجلی شو نو په هغې کې د حکیم ابن حزام بچی واپس تلو دې وجې نه دی بیا وروستو مسلمان شو او ده به چې په الله قسم خوړو نو داسې به وي هغه ذات چې د بدر کې ماته نجات راکړی هغه ذات چې بدر کې نو بهرحال د حکیم ابن حزام چې هغه خو مسلمان نه نو هغه لاړ عتبه ابن ابي ربیعه ته دا لوی سردارو او دا خبره ورته وکړه چې یاره موږ له واپس کېدل پکار هغه ورته وی زمام دا رای ده خدا ابو جهل د مور ساجوبه غونتې نومې واغش وي دا د پلان کې زوی چې دی نو دې خلک راوبارئ او تیاری ته لاړ شه د سره خبر وکړه حکیم ابن حزام هلته عتبه ابن ربیعه خلکو ته خبر وکړه او په دې باندې خلک پوه کړل چې یاره که موږ دې سره جنګ وکړو او زموږ نه څه لوی سرداران مړم شي نو بیا د دې فتح به څه خوندي او بله دا خبره ده چې که مونږ فتح ومو نو مونږ به هغه کسان مخې ته مومو چې د هغې باقي پاتې کېدل به مونږ له خوند نه راکړي د دې مسلمانانو نه ځکه چې ټول رشته داران دي چې هلته یو کس باقي پاتې دی د دې طرف نه رشته دار ختم دی د هغه طرف نه رشته دار ختم دی نو د دې به څه خوند دي خلک یې په دې باندې تیارول هلته حکیم ابن حزام چې و نو هغه ابو جهل لاړ او ابو جهل ته دا خبرې وکړې خو ابو جهل په خپل عقل او تکبر کې او هغه راغی وایي چې دا عتبه ابن ابي ربیعه چې دی
دې ځکه تاسو واپس کوي خلکو ته وي دې ځکه تاسو واپس کوي دته وي ته ځکه د واپسې خبرې کې چې ستا هغه طرف ته زوی د ابو حذیفه د خپل زوی د مسلمانانو په لشکر کې مسلمانو نو ستا زوی هلته مو مقابله کې دی نو دې وجې نه دا خبرې کې د دې نه مخکې ما درته ویلو چې په سریه نخله کې چې کوم ابن حضرمي وجل شو د مسلمانانو د لاس نو د هغه رورو هغه د انتقام په جذبې سره راغلی ابو جهر لاړه او هغه ته وایي چې دا عتبه ګورې داسې خبرې کوي او ستا انتقام خو ګورې ستا مخې ته دی او ته دا خلک په دې باندې تیار کړه چې واپس نشي بس اجل یې راغلی و نو بس هغه لاړ او چغې شروع کړې خپل رور نوم یې اغشته او فریاد یې کو وا امره وا امره وا امره خلکو چې د هغه چغې سوري او فریاد واورېده نو بس خلک په جوش او جذبه کې رالل او د عتبه ابن ربیعه هغه تدبیر او هغه صحیح خبره چې و نو هغه مغلوبه شو د خلکو هغه جوش او جذبه چې وه نو هغه غالبه شو بس دواړه لشکر د دې نه پس چې آمنے سامنے شو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د کافرانو لشکر مخې ته راغی نو نبی علیه السلام دعا کوله په دغه وخت چې اللهم انجز وعدک ای الله خپل وعده هغه نافذ کړي چې کومه تا ما سره وعده کړې کوم تا ما سره د مدد او نصرت وعده کړې ده نو خدای هغه وعده پوره کړي بیا نبی علیه السلام په خپله صفونه درست کول شروع کړي صفونه صحیح کول د صفونو صحیح کولو په وخت کې یو عجیبه واقعه مخې ته دا راغله چې یو صحابي اسود ابن عزیه د هغه صحابي نوم هغه د صف نه بهر راوتلی و داسې لږ نو نبي علیه السلام غشې ورسره و نو د هغې په بل طرف داسې په دې ګېډه کې داسې و چې وروسته شه بس هغه وی یا رسول الله صلی تاسو خو ما ته تکلیف راورسو زه خو به بدله اخلم نه ده وی تاسو خو زه خو کړم تکلیف هم راورسو نبي علیه السلام یې ښه بس بدله رانه واخله الله څومره لوی تعلیم دی چې د چا حق آخرت ته څوک ځان سره وینیسي نبی علیه السلام وی بدله رانه واخله یا رسول الله زما خو ګېډه بربنډه وه تاسو خو کورته اغوسته نبی علیه السلام چې څنګه کورته اوچته کړه بس هغه ورته رغاړه نبی علیه السلام سینه او ګېډه مبارکې ښکلول شروع نبی علیه السلام وی ای اسود دا دې څه چلو یا رسول الله معرکه ده وی پته نه لګي چې مخکې څه کېږي شهادت به نصیب کېږي ما وی چې آخره کې مې ستاسو دا جسم خول کړم ستاسو د جسم مبارک سره ولګم نو دا چې کله لشکر آمنے سامنے شو په دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام ته سعد بن ابي وقاص رضی الله ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو د پاره مونږ یو ځای جوړو چې تاسو په دې جنگ په دې دوران کې په هغې کې یو که چېرته مونږ فتح ومومو خو بس ډېره ښه دغه څیز به الله راکړي چې کوم مقصد دی او که نه مونږ نه خبره خرابه شوه نو تاسو ته مونږ به اس ودرو او وروستو تاسو ته داسې کسان مونږ پرېښودي دي ځکه ما مخکې ویلي چې بدر کې خو ټول صحابه نه و راغلي نو وروستو داسې زمونږ ملګري شته چې هغې محبت زمونږ نه تاسو سره کم نه کوي هغې تاسو سره په محبت کې زمونږ نه زیات دي خو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې خو د دې وجې نه رانلل چې هغې ته خو دا پته نه وه چې جنګ به مخې ته راځي نو هغې به په زمونږ باندې زمونږ نه زیات ستاسو د جان حفاظت کوي نو که چېرته حالات داسې و نو تاسو به په دې اس باندې هغې ته ځان رسوي نبي علیه الصلاة والسلام ته هغه عریش او هغه چپر چې و نو هغه جوړ کړی شو او نبي علیه الصلاة والسلام ته څه کسان هم ورکړي شو چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام د پهرې دپاره هلته ولاړو او سعد بن ابي وقاص رضوه په خپله د نبي علیه الصلاة والسلام پهره کوله نور به انشاءالله مخکې جمعه کې اللهم لك الحمد كما انت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه برحمتك